که مونږ نظر واچو نو مختلف خلک روتلی دي او په دې وخت سره مختلف خبرم کوي مختلف پروپاګاندا کوي دې ته به ګورو چې دې علاقې له ترقي چا راوړې ده د دې علاقې پسماندګي چا لرې کړې ده دلته سکول چا جوړ کړی دی دلته اسپتال چا جوړ کړی دی دلته بجلی چا راوستې ده په دې څیزونو باندې به لږ غور کوو په دې وخت سره مختلف خلک به راځي مختلف قسمه دعوې به تاسو ته کوي خو زما خیال دی چې د ایسارنیري یونین کونسل د دې شمالي اشنغر ټول خلک د دې خبرې ګواه دي او بیا خصوصا دلته چې کوم مشران موجود دي هغوی د دې خبرې ګواه دي چې 1988 نه مخکې دا علاقه ډېره زیاته پسمانده وه دلته کې د ګوتو په شمېر سکولونه موجود وو اسپتالونه نه وو بجلي نه وه او بیا چې کله 1988 کې الیکشن وشو او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا د دې علاقې نه ممبر منتخب شو او د دې صوبې وزیر اعلی جوړ شو نو دلته کې د ترقۍ سفر شروع شو حالانکه ډېره کمه موقع ورته میلاو شوې وه صرف 18 میاشتې ورته میلاو شوې وې خو په هغه 18 میاشتو کې دلته کې مختلف ډیمېرې ته مختلف کلو ته مختلف یونین کونسلو ته بجلي خورېدل شروع شوه سکولونه دلته کې جوړېدل شروع شو په یونین کونسلو کې بي ایچ یوګانې جوړېدل شروع شوې او یو سلسله دلته کې د ترقۍ د روډونو جوړېدل شروع شوه په دنیا کې د هر ترقی یافته قوم که تاسو موازنه وکړئ نو د هغې د ترقۍ بنیاد چې هغه د تعلیم نه شروع کیږي او بیا ورسره چې د صحت سهولتونه او نور کم سهولتونه چې هغه د مدرف سهولتونه چې هغه هلته کې میلاو شي بیا د هغې نه پس ته که تاسو وګورئ نو نن که زه دلته کې دا ځوانان وینم او دا په دې باندې ډېر خوشحالېږم چې یو وخت و چې دلته کې به میټرک نه پیدا کېدل میټرک تعلیم والا خلک به نه پیدا کېدل اوس دلته کې ماسټر شته ډبل ماسټر شته پی ایچ ډي شته ډاکټران شته انجینران شته نور داسې ډېر تعلیم یافته خلک شته دا که تاسو وګورئ د دې بنیاد چې دی دا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا ایښی دی بیا که موږ وګورو نو د ډیزي د غریبانانو د مزدورانو د کسانانو هم ډېر مشکلات وو
کاغه موږ وګورو نو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د هغې اول بنیاد کېښودو چې هغه د دیزي غریبانانو سره ودرېد او بیا د هغې نه پسته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو هغه میشن مخکې بوتلو او دا یو خبره وکړه چې د دې غریب سره به ظلم نه کېږي د دې غریب باندې به څوک ظلم جبر به نه کوي ګواه دلته کې موجود دي چې کله هم سخته راغلې ده په دې علاقې باندې نو ملي رهبر د دې خلکو سره ولاړ دی عزتمندو نن به مختلف خلق روزي بعض خلق خو اوس د هغوی د مستقبل هم موږ ته پته نه لګي ځکه چې یو وخت چې موږ سره بیا لاړل آزاد شو بیا راغلل قومي وطن پارټۍ کې شامل شو بیا د هغې نه پسته لاړل پی ټي آی ته اوس بیا آزاد شو اوس پته نشته چې مخکې مستقبل به یې څه وي نو دغې باندې هم سوچ کول پکار دي چې دغې خلکو له که موږ ووټ ورکړو نو چې د یو کس مستقبل پته نه لګي چې هغه به کم خواته ځي او کمې نظریې سره به ځي نو د هغه نه به موږ څه تمه وکړو چې هغه به زموږ مسایل حل کړي دا ووټ چې کم موږ په 8 فروری باندې اچو دې کې نه جنت شته او نه دوزخ شته دا صرف دې مقصد لپاره دی چې موږ داسې نماینده خپل د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی لپاره وټاکو چې هغه زموږ د حقوقو تحفظ هم وکړي هلته کې زموږ مقدمه د دیزي د پسماندګۍ چې ده هغه هم هلته کې پیش کړي او د هغه ځای نه وسایل چې دی د دیزي د پسماندګۍ لرې کولو لپاره دلته کې روړي نو په دغه حوالې سره به یې ګورو چې موضوع امیدوار څوک دی زما خیال دی چې د هر کس نه تاسو تپوس وکړئ که هرې پارټۍ سره تعلق ساتي چې دا پیمانه ورته کېدی نو درته به وایي چې کار ته ما صرف د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه کومه د قومي وطن پارټۍ نه کومه عزتمندو او خصوصا د جندي پل او د جندي مشرانو او ځوانانو سره یو خبره کول غواړم دلته بعضې خلک دا پروپاګنډه هم کوي چې یاره پایپونه رالل او دلته کې پراته دي اوسه پرې په هغې باندې عمل ونه شو زه ورته دا ویل غواړم چې 2007-8 کې نه مخکې دا پایپونه رالل هغې وخت کې زموږ حکومت و 7-8 نه پسته الیکشن په وخت کې هغې باندې پابندي ولګېده او 7-8 نه پسته د پیپلز پارټۍ او د ان پي حکومت راغی یاد دي تاسو ته که نه او په هغه وخت سره د پیپلز پارټۍ یوسف رضا ګیلاني چې دی هغې یو فیصله وکړه چې په ټول پاکستان کې د ګیس په نور پیپ خورولو باندې پابندي ولګوله حالانکه هغه پابندي د پنجاب یا د بل ځای لپاره به ټیک وه خو زموږ صوبې لپاره ټیک نه وه ځکه چې ګیس زموږ په صوبې کې پیدا کیږي د ضرورت نه زیات پیدا کیږي پکار دا وه چې دلته کې دا خور شوي وې خو هغه ټوله د پاکستان باندې پابندي ولګوله د هغې نه پسته نورو پاټو هم حکومتونه رالل خو هغه سلسله مخکې بونه تله مونږ خو منظوري کړې وه یو شی دلته کې د حکومت رخه روړو
چې زمونږ حکومت لار دا د بیا د نورو دغه جوړېده ذمهواري جوړېده چې هغوی دا کار سرته رسولی وي. خو که تاسو وګورئ نو خاص کر د ګیس په معاملې کې بل هېڅ څوک دغه نشي کولی. بل یوې پارټۍ هم هغه شانتې څه قدم نه دی اوچت کړی. مونږ ورته نن دا ویل غواړو چې دا پایپ مونږ دلته کې را رسولی دی، انشاءالله مخکې به یې خورو به یې مونږ کور کور کوڅې کوڅې ته به یې مونږ رسو. زه په دې باندې جناب سکندر ایاز خان شیرپاو زه په دې باندې د دې ځي خلکو له ته سلام هم پیش کوم، ځکه چې بعضې خلکو دا کوشش هم کړی چې دا پایپونه دلته نه وتښتي یو ځای ته او بل ځای ته یې یوسي، خو د دې ځي خلکو چې دی په هغې باندې سټینډ واخیستو وایي چې نه دا به دلته کې پروت وي. دا تاسو سره وعده ده که مونږ ته موقع تاسو راکړه مونږ کامیاب شو نو انشاءالله دا ګیس به دلته کې خورېږي به او انشاءالله ضرور به خورېږي به. عزتمندو دا هم راته پته ده چې دلته کې دوه درې ورځې مخکې د یو څوک کلو نه بجلي کټ شوې ده. یو وخت چې دلته کې چا جرأت نشو کولی چې د دې ځای د غریبانو نه چا بجلي کټ کړی وي. داسې و که نه چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو موجود و دا جرأت هیچ چا نشو کولی. ای زما غریبانو وروڼو، ای زما د دې علاقې مشرانو، زما ځوانانو، په دې باندې سوچ وکئ چې ستاسو خیرخوا څوک دي او بد د سره چا کړي دي، په دې باندې سوچ وکئ. هسې نه د بعضې خلکو پروپاګنډو کې راشو او په جذباتي فیصلو کې غلطي فیصلې وکړو او بیا څنګه چې دا 15 کاله د تحریک انصاف په حکومت کې مونږ بیا هغه شانتې د دې علاقې طرف ته توجه نه ورکړې کېده، د دې ځي مسلې نه حل کېدې، هسې نه چې بیا داسې غلطي ونه شي. نو په دې به غور کوئ، په دې به سوچ کوئ. عزتمندو دا اوس وخت دی چې 17 ورځې پاتې دي چې موږ دې طرف ته اوس توجه ورکړو چې کور په کور کوڅه په کوڅه د پاټۍ پیغام ورسو، خلک په دې خبرې باندې پوه کړو چې دې وخت سره خلک وروتلي دي، هغوی ووټ په داسې شکل کې غواړي چې د هغې نقصان دی علاقې ته دی. ستاسو مخامخ دوه لارې دي، یو لاره د ترقۍ لار ده، یو لاره زمونږ د بچو له تعلیم حاصل کولو لار ده، یو لار زمونږ دلته کې د صحت سهولتونو وړلو لار ده، دلته کې خلکو له روزګار ورکولو لار ده، دلته کې چې د ظلم په بنیاد باندې 780 ګانې لګي د هغې په لار کې یو ډال ودرېدل چې دی هغه لار ده، او بله هغه خلک دي چې په دې وخت تاسو خو به دوکه کي یا به لالچ درکي یا به مختلف قسمه جرګې او دغه په ذریعه به تاسو نه ووټ واخلي، خو بیا به ستاسو هغه شانتې خدمت ونه کړی شي. نو دې لپاره دا ضروري ده چې دلته کې موجود ټول مشرانو ته زه وایم، ټولو ځوانانو ته زه وایم، خپل میندو خویندو ته زه دا وایم چې په دې 8 فروری باندې دوکه نه شئ، دا ووټ د ډیوې په حق کې استعمال کړئ، دا ډیوې په حق کې چې تاسو ووټ استعمال کو
دا داسې شوه چې تاسو د دې خپل علاقې د ترقۍ لپاره دا ووټ استعمال کو، د خپل علاقې د آبادۍ لپاره دا ووټ استعمال کو، خپل علاقې ته د سویګۍ سوړلو لپاره هم دا ووټ استعمال کو، خپل علاقې بجلی نظام ټینګولو لپاره هم دا ووټ استعمال کو، او دا خپل بچو له روزګار وړلو لپاره هم دا ووټ استعمال کو. انشاءالله هغې طرف ته به توجه ورکوو، به هم جوړ کړو. اوس به انشاءالله دلته کې جندي کې هم بل به جوړوو به او دا مسله به هم حل کوو به انشاءالله. چې ستاسو مرسته را سره وي، ستاسو حمایت را سره وي، نو دې طرف ته به توجه ورکوو به. وروڼو تپوس نه کومه ووټ به د ترقۍ لپاره استعمالوئ او که نه د نورو خلکو له به استعمالوئ؟ ووټ په د ډیوې په حق استعمالوئ انشاءالله. چې ستاسو مرسته را سره وي، ستاسو اتفاق اتحاد را سره وي، انشاءالله کامیابي به ستاسو وي، کامیابي به د قومي وطن پارټۍ او کامیابي به د دې علاقې به وي. ډېره مهرباني.